بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا دا وخت د میدان ګالګوت کلینا نیغ په نیغه ملګرو د محمد غفور ماماجي د کور نه دا کم چې داغه دوه بچي د بلډ کینسر په مرض باندې دي او درې بچیان داغه پستر وړاندې دي. تاسو لري د ماماجي په دې دومره ډېر عمر کې په دې سپینه ګیره د سمره بوج لرلې دي د بچو لپاره د دوی د ژوند د سختي د دوی د ژوند باندې سونه مشکلات دي د دوی سونه د تکلیفاتو سره مخ دي داغه یو څو کړای مونږ تاسو سره وړاندې کوو زموږ سره اوسئ. دا وخت کې زنګ سره محمد غفور ماماجي ناست دی داغه نه یو څه تپوسونه کوو. ماماجي ستاسو څو بچیان معذوران دي او څه مسلې د دوو چې کوم د وینې کینسر دی او درې په سترګو وړاندې دي. ټول دې څو بچي دي؟ دا 15 لکه معذوره دي. نو د دوی دا خرچه د دوی د علاج د میاشتې څونه خرچه لګي؟ ډېره غټه خرچه لګي خو زموږ په وس نه کېږي ولې چې ځان د خوارۍ مزدورۍ نه پرېوتو او مطلب څه وسه چاره هم نه کېږي جو پراته دي ایستنو 1,000 روپۍ یو ټیسټ دی او په میاشت کې به یو ټیسټ ویل کوي. دا پوخ کوناټۍ ولې سورې کړي دې ټیسټ کوي. دا 1,000 روپۍ آمدن راځي دی کور له؟ میاشت ته راځي دی څلوره نو درک نه لګي. بې وسیم د ناچاریم دغه د لاسه نه خرابېږي. دا خو ستاسو په میاشت کې ټیسټ دی ورځې پرې وړېدلې نو څونه وخت یوه میاشت پرې وراوښتې ده په یو ټیسټ باندې. لکه میاشت مخکې ده په څه تللی وې کرۍ نه درک راسه نه لګېد. ټیسټ ټوله کم ځای کې کوئ؟ پېښور کې ریډینګ هسپتال کې. تاسو نه خو مخکې هم څه ماشومانان خراب شوي د پیسو دله دوه کوڅه غوټې غوندې جټکې غوټې وي او یوه سترګه مو ضعیفه وه. پاک رسېدلي لکه درې بچیان دې مړه دي او 15 معذور. دا ژوند خو ډېر د سختو سره نه شاشه نه خدای قانون کې چې ساه بندېږي. تاسو دا زړه خو د کتو دی. راغلی دی چې دوی څه غواړي چې روټۍ یا څه کور نه وي نو چې ایزولې راوالي چې نه ایزو نه راوړم پکې تېره کړو کله. تاسو خو په دې خبره پوهېږئ خو دا خو نه پوهېږي. نو خیر به چې زه بازار ته راوړو دله اخوا دې خوا مثلا هم داسې وختونه تېر کړي چې لکه نارې شپې هم پکې تېرې کړي دي او کله هم خو ټیکاو سبا خوړل ده. مشر زوی چې په سترګو ړوند دی خو اوس په موقع شته هم نه که نه دا یو دی د دې نه کینسر چې ها ماماجي دا راته ووایه چې دا ماشومان کله لکه د دوی اوس تاسو وایي ټیسټ کې مې پوره شوی نه کېږي بیا داسې د دوی نور ضرورت راځي یو شی دوی غواړي چې روټۍ یا سوا په کور کې نه وي او نه بیا ورسره څه کوو بچا چې اوس پرې وځو راوړو که نه وځو هغه شان سچ بانه ورته وکړو چې بچا خیر دی راوړو دله اوس ټایم نه دی چې په دغه چل ولې من کړو خواړه دي که نه دا شاید رانه وړ شاید رانه وړ چې سړي وس کېږي خپل بچي له سړی شی راوړي خو چې وس یې نه کېږي نو څه چلو نن سبا تاسو ته ښه پاته ده چې حالات خرچې ډېرې ګرانې شوي او موږ دغه شان چې لاس وخپې هم خوځېدل خو بیا هم خو ګزاره هم کولی شو خو لاس وخپې هم نه خوځي بې وسه شوي ډېر دغه شوي بېکاره شوي څه چلو
وس چارم دغه نشته نو کله سوې د جامع نشته کله په پیزارم نشته کله بیمار نو زه خیر دی خدای شته چې کوم د سبقونه څه چلو نو دغه نه کېږي دا موږ هم داسې وخت کې چې غریب راله راشي چې دیو د یو شی بل شی غواړي اختر مخه وي دا شی راوړه دا شی راوړه او زمونږ دلته وس نه کېږي چې ځان د یو ساتي ومجاړو چې خدای ورڅه چلو ځکه کلکه او اسمان لري نو خدای ته د حال ښکاری نو څه به ووایو تا ځان اختر له جامې اخیستې نه دي وي اوس ترلوالو جامې نور دوی یې اخیستې تاسو په ټولو کې د چا څه خوښ دی هغه ووایه چې بیا د بل ځل راځو چې راوړو د علاج دپاره وړو بخه حماجي دا څنګه یو تنظیم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د سعودي عرب د دوبۍ د ملیشیا د دنیا د ګوټ ګوټ نه مسافر د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشوکی او ستاسو غونته خلکو له رالیږي د هغې نه دلته در کوم یو 50,000 روپۍ او انشاءالله چې دا غیرتمند خلک به نور هم تاسو له د خپلې خولې د نوڼی نه یو نوڼی راشوکی رالیږي به هغې خلکو ته هم څه وینا ده هغه خلکو له خدای یو په دوی وزونه ورکړي چې زمونږ سره امداد کوي الله دې د هغو سره امداد وکړي او دا دې په هغه لوی ځای کې خدای د هغو په کار کې وکړي چې زمونږ د غریبانو سره امداد کوي نو د هغو دې خدای نوڼی په سرو بدل کې پاک کړي الله کار دی د الله اختیار دی نو زه به څه وکړم خدای ته دې الله کاروي چې څوک زمونږ څخه کوي الله دې په آخر او په دنیا د هغو څخه وکړي زه خو زما څه نور ورځ نه کېږي چې مونږ اودس کوو او تاسو کې دا دوا کوو نو څه چلو دا ماشوم تاسو لیدی شئ په سترګو ړنده او دا بله ماشومه حسنا ده د دې بلډ کینسر دی بله ورځ ورته هم وایي نښې لري حسنا بچې ستا څه خوښ د دې بلډ کینسر دی یې نڅې دي او دا چې سرکمه نسته ده دا هم په سترګو ړنده ده او یو ورور یې بل دی چې هغه هم په سترګو ړوند دی مشر دی او درې ماشومان د دې باباجي مړه شوي چې دوه د کینسر د لاسه او یو وایي چې په سترګو ړوند یعنې اته بچیان د دې زندګۍ اوس تاسو په خپله فیصله وکړئ چې د دې باباجي دا ژوند څومره سخت سر دی دومره دې بچو سره څونه سختې تېرې کړې کمزورې چې مړه دي او لاسونه به تېری د یو انسان په بچي د الله داسې ورځ نه راولي خو چې کله راشي نو غټ غټ خلک د کینسر مریض ته توبې سلامونه وباسي هغه ستاسو د مخې ده چې په هغې څونه خرچې راځي او چې بیا داسې شي چې تاسو لیده دا باباجي پر دونه عمر کې به سپینه ګیره دا دونه غټ ګیډې را به مخه کړی چېرته یو غوا نیمه ساتي دلته د علاقې زموږ سره چې کوم اقبال استاد دی د هغوی لږه ځمکه کوي کرونده کوي خپل محنت هم کوي خو په هغې خپلو بچو له 2 ټیمه روټۍ راوړي او کله دو علاج کوي که چې دوی ټیسټ په لاس کې دی یو ټیسټ په 1,000 روپۍ دی هغه ټیسټونه د دونه پاتې شي او د هغې د وجې دا ماشومان د خپل ژوند هغه بازي وبایلي نو د میدان چې څونه هم غیرتمند زمونږ وروڼه دي لیدونکي دي دا پروګرام ګوري ګالګوت کلي کې مونږ نیغ په نیغ د محمد غفور ور د کور نه تاسو په خپله هم راشئ د دوی د دروازې له خپل امداد راوړئ د اخلاص په لاس هم چې تاسو د دنیا په کوم ګوټ کې یئ زمونږ سره ستاسو په د سکرین د نمبر یې چلېږي په هغې نمبرو زموږ سره رابطه وکړئ انشاءالله مونږ به راځو د دې پروګرام د نشر کېدو نه 15 ورځې بعد ستاسو هغه رالیږلی امانت په راوړو دی کور له دوی له به یې ورکوو په هغې به انشاءالله د دې ماشومانو علاج هم مخ په وړاندې جاري ساتلی کېږي د یوې ماشومې ګیله وکړه چې زمونږ ویډیو مخکې هم سعودي ته رسېدلي هم خو یوه جوړه جامې راله هم چا نه دي راوړي د دې نه دا خبره ظاهرېږي چې دا بچیان د یوې جوړې جامې هم ارماني وي ولې چې په یو کور کې روټۍ نه پوره کېږي نو هلته کې به جامې پیزار د کم طرفه راشي فیصله اختیار به تاسو دی کیمرامین عمر عید سره الیاس سهار له ورکه اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته